لکه ستاسو خپه یو کټ شو بیا پلاستیک ولګېد نو هغه رنګ خو انسان نشي ګرځېدی خو بیا بس هغه دومره ده چې هغه ډېره محتاجۍ نه پې بچ شو او دا کټ هغه پروت هغه چې څنګه سړی بیا خو سم بنډل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانې مینهوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربلی که زمان امن ټي وي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دغه ټایم کې سیمه اکبرپوره کې ناست یو ډسټرکټ نوشهره کې او دغه ټایم کې زما په خوا کې فضل دیان صاحب کوم چې 22 کاله د اکبرپورې په های سکول کې ایجوکیشن ډپارټمنټ کې د استاد په حیثیت باندې د مختلف سټوډنټس خدمت چې کوم دی نو کړی دي او بیا 22 سال بعد دی ریټایرمنټ اخیستی دی. دین علاوه د دې خدمات چې کوم دي د اکبرپورې د سیمې لپاره به زه دا ووایم چې د میډیکل سره هم دی تعلق ساتي. کم د اکبرپورې عوام دغه ټایم کې موږ ګوري نو هغوی ته به ښه پته وي چې یاره میډیکل سره د دوی څه تعلق دی. نو خپلو خبرو باندې ټایم نه ضایع کوم، د ټولو نه لومبی استاد سره خبره کوم، خو د هغې نه مخکې به زه دا ووایم چې دیان صاحب چې کوم دی دا زموږ استاد خو نه دی پاتې شوی، خو په زندګۍ کې په مستقبل کې داسې خبرې چې کوم د رهنمایي ضرورت ماته او ماته به ضرورت و همیشه نو هغې رهنمایي ماته استاد جي کړې ده. نو زه هم خپل استاد ګڼم او چې خپل استاد یې ګڼم نو موږ خو د اسیم د استادانو ډېر زیات قدر کوو، عزت کوو. نو بیا خو داسې زموږ په ژوند کې زموږ په مستقبل کې چې کوم ځای کې موږ ته داسې موږ ګڼله چې موږ په دغه ځای کې او بیا دغه استاد زموږ رهنمایي کړې ده نو نن چې موږ سم یو نو په هغې کې هم د دوی لاس دی. نو استاد جي څه به راته وایي، تاسو څه محسوسوئ نن موږ سره د امن ټي وي په شیشه باندې تاسو د اکبرپورې سیمې د اکبرپورې نه بهر چې څومره زموږ د اواز زموږ د غږ ځي ټول ګوري نو څه محسوسوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو نه لویه خبره ده چې ډېره مننه چې تا موږ ته ټایم راکړو او زه غریب سړی زه دې دومره اهلو ګڼم چې لګې ټایم دې راکړو زما ریکارډ کې زما پروګرام جوړی زما په ژوند باندې. نو ښه محسوس هم ده چې ما کوم 22 ساله ژوند تیر کو په دغه کې 30 سال مې تقریبا میډیکل کې تیر کو ایز میډیکل سٹور ایز اے ڈسپینسر ایز اے فارماسسٹ او 22 ساله مې ټیچنګ دوران تیر کو. نو په دغه لایف ته بیا پکې څه اکسیډنټل حادثې راغې نو ما خپل بیمارو د وجې نه چې خپل ټیچنګ کنټینیو نشو ساتلی. که چلول مې کول هغه خو بېله خبره ده، خو لکه هغه صحیح معنو کې سره چې څه ټیچنګ کوی ما نشم کولی په لحاظه ما میډیکل ګراوند باندې چې دی زه په میډیکل باندې راووتم ټایم نه مخکې. استاد جي دا راته ووایي چې د استادۍ سیټ ته څنګه مخ وشوه؟ دا به بس داسې به ووایي چې اکسیډنټلي راغلم، لکه پری پلان پروګرام نو کشر ورته مې ته تعلیم کوه زه به میډیکل سټور کوم. هغه تعلیم نه کولو نو بس ما ته اپورچونیټي میلاو شوه، ما تعلیم و نو ما کورس وکړم زه بس پی ټي سي کورس مې وکړو چې ته دې پروت چې ته به په کار راشي. 97 کې ما ډکلیئر کو پی ټي سي کورس پی ایچ ټي ورته وایي نن سبا او بس سن 2000 کې چې دغه پوسټونه راووتو ما اپلای وکړو بس پکې وشوم. بس ورته مې بس اوس ته دوکان سنبالو زه به ډیوټي کوم. بیا نورو ملګرو راته وویل چې یاره دا چل دی چې ته تعلیم شته دی ډېر او بل تا سره یو اپورچونیټي ده چې ډسیبل کوټه ده نو ته سیټ وکړه. نو ما په چې څنګه برتي شوم نو په موبایل نه مې اوپن یونیورسټي نه مې سیټ سټارټ کړه. نو 2002 کې زما سیټ ډکلیئر شوه او 2004 کې پوسټونه راووته بس زه پکې وشوم. نو 4 سال کې زما پروموشن وشو د سیټي نه پی ټي سي نه سیټي ته لاړم. بس دغه سیټي 4 سال تقریبا ما بیا په مغلکو کې تیر کې چې انتهایی لرې ځای دی اکوړي سره او هغې نه پس بیا نو ښار کې یو کال مې تیر کړ ټرانسفر وشو او 2014 کې چې دی کلي ته راغلم او تر 2022 پورې په کلي کې مې خدمات انجام کړ. دا راته وایي استاد چې په ټیچنګ کې د ټولو مشکل ترین کار څه تاسو د څه لګي؟ ټیچنګ ما ته خپل ذاتي د هر سړي خپل یو رایه ده. ما ته خو پیپر چک کول ډېر ګران لګي. هغه دا چل دی چې چونکې زه خو الریډي بي پي پیشنټ وم نو هلته چې تا کوم کار ډیلیور کړي وړو ته تا ته پیپر کې هغه ریسپانس نه میلاویږي نو چې ته پیپر ګورې نو ستا به ورسره ورو بي پي شوټ کېږي او چې ښایسته پیپر به هم صحیح کړو هلک به ریسپانس راکړی کوم سبجیکټ کې نو زه به سړی دننه نه خوشحالېږي چې یاره زما څه کم کار کړی دی او کوم کار محنت ما کړی ډیلیور کړی هغې ما ته ریسپانس میلاو شو
نو ماته پیپر کتل ډېر ګران کارو باقي په ټیچینګ یو خبره نه زما وار خطا نو پروا به مې نه دومره کلاسونه زده کړي چې 103 104 کلاس هلکانو تعداد او هغه به موږ کنټرول کولم او ورسره به ټیچینګ هم کولو او چې کله پیپر چک کولو تاسو ته به هغه مهنت داسې به لګېده چې موږ خو مهنت ډېر کړی دی او ریزلټ هغه نه دی او بي پي به مو های کېده بیا هغه ماشوم سره ستاسو سره رویه به وه نو ماشوم خو خدای کو زده چې دومره ډېر دي نه مې خدای ته په هایر سیکنډري سکول اکبرپوره کې زموږ چې بای فیس پیژنو بای رول نمبر بای نیم ډېر کم خلک پیژني چې دا کم دی خو د ټاپ قابل لږ پیژني استاد او د ټاپ نالیکا او د ټاپ شیطان دا درې لګان په کلاس کې استاد پیژني یادي وته باقي نور وته ما ته خو نه یادي کم از کم او استاد اکثر لمونږ ورو چې کم په کلاس کې زیات شیطان شرارت او کو ګور نه پجون کې هغه چې مخکې لاړ شنو هغه الګ چې نو په یو خپ پوسټ باندې بعض ځکه مونږ کتلې دا هغه وجوهات دا دي چې لکه دا خو لکه د قسمت خبرم ده بل دا چې هغه چې څومره شرارت کوي کنه دون هغه انټيليجنت خو هغه لکه پالش کول غواړي ما داسې په خپل صحیح کړی دي چې داسې په نوخار کې کوم راته نوم یاد کاشف یو داسې الکو چې انتهایی شیطان انتهایی وران نو هغه به ما ټیچینګ کولو نو هغه به ډسټربنس پیدا کولو نو زه نور به ملکه ډسټرب کولو او زه به هم ډسټرب کولم نو لکه ټول سیستم به ګډوډو ما یې په والو نو په خبرو نو په بېزتۍ نو د کلاس نه په خو لکه څه هر وی چې وی هغه مونږ کړی خو نه کېدو اخر کې ما سره ټیک وکړو ما ورته مې دا چل دی چې ته ودرېږه 9 کلاس وکړل بیا که څه مې ته چې دی دغه کې جنرال ټیچینګ کوم او چې کوم لږ شور کوي که نه نو ورته یې نامیدي کا یې ما ته ښه یې پاسوه چې په دې مو نه شو نو بیا به هغې سره په خپله ګپ لګوله چې کوم بیا پاس ول هغې سره ګپ لګوله مې داسې چلو شو بیا مې ورته محراب ته وباسه نو په دغه طریقې باندې هغه ما کنټرول کړو نو هغه بیا ما پالش کوم ورته یې ته دا ولې داسې کې رو هغه ته ماته ویله زه ستاسو په خبرو لږ ډېر پوهېږم دی نور استادانو نه پوهېږم بچي ګوره داسې رو لکه پالش مې کو نو دومره شو چې هغې د پاس کېدو لکه اډو چانس نو په 9-10 کې او هغه ووتو نو لکه هر یو سړی انډیویجولي توجه غواړي نو داسې سړی لکه اوس دی لاړ شو دی چې که خیر دې کړي د بعضې زمونږ تجربه دا ده د ذهن چې لکه د سکول کې چې بعضې هلک تر لسمه پورې کابل هغه مخکې نه چلېږي او بعضې داسې چې هغه لسمه پورې هېڅ کیني او مخکې وچلېږي مخکې لاړ شي ذهن د هغه کولو شي مختلف حادثې ورسره وشي یا الله تعالی به څه وجوهات خو ما داسې ډېر ابزرویشن وکړ چې لسمه پورې به د ټاپ قابل او مخکې ونه چلېږي اف اے کې پرېږدي بي اے کې بس لکه میس کې بس ګډوډ شي هغه څه توجه چې سړی وایي چې یاره دی به بره روانې ځي به هغه پاتې شو چې کوم وایي دی پاتې دی هغه بره لاړ شي اوس دا راته وایي چې په سکول کې د نور کم سټاف او ټیچرز حضرات دلته کم زه به ورسره وایي په هر ځای کې وي که هغه په اکبرپوره کې پاتې شوي وي که هغه داسې مغلقو تاسې که هر ځای کې وي نو هغوی سره د ستاسو څنګه طریقې کار او یا تاسو سره د هغوی څنګه لکه رویې یا سره جون څنګه تیر شوی و دا یاره جون خو په سفر لیا سره ټف ټایم د مغلقو خو لکه یو حساب سره یو فرست اپوینټمنټ لکه د سټي هلته زما شوی نو برګور سره ډېر زیات لکه تعاون به کولو چې یاره دی د ډېر نه راځي ایوان دا چې یو ځل ایډیو صاحب راغلی لقمان صاحب د مصري باندې دی ما هلته لکه حساب سره چاپی والی وه نو هغه زه پرسنلي پیژندم لکه ملاقات به ورسره شي نو هغه چې راغلو نو زیاده خبره زه خو دلته نه چې رسېدم نو زه به دویم پیریډ کې ختمېدو ټایم کې رسېدم نو درېیم نه به ما پیریډونه سټارټ کړو نو ټول ورته یې راځي دی لږ نه لږ ورته زه پیژنم وایي لږ مزدور وي نه بېغمه اوسه او زما خانې ته ټیک وکړو نو ټولو ما ته یې لکه ستا ایډیو سره تعلق مې تعلق معلوم شته خو مې هغه هم پوهېدی چې یو سړی د دونه لرې نه اکبرپور نه راځي نو دی کار کول والا دی کینې دلته څوک راشي راولو کې بس بیا چې تنخواګانې وباسي او لکه ډیوټي نه کوي ازینې نه کوي نو دومره ده چې مغلقو کې چې کله موږ نور ملګري مړه سره خالد صاحب نور ډېر داسې ملګري ډېرو چې هغه موږ یو ټیم جوړ شوی یو ټیم نیټورک جوړ شو هلته کې دا حساب چې هلکانو بیکورډ علاقه وه هلکانو سبق نه وي بس نه به وي سوچ کوه چې نمونه نه یو دغه اوس ورته ټیټ استاد و په اونلی ون او هغه چې د سکول چلولو او یو ورسره سیټ استاد او 11 بجې به چوټي کوله خو هغه خیرته څه کړی وه چې دوه کسانې هایر کړي 9-10 دپاره
او هغه براتلو د 2-3 غنټو کې به هغه 19 تیارولو نو هغه ریزلټ چې د تقریبا 80% راغلی او نور سټاف داسې حالو چې لکه 11 بجې به سکول په خپل جوړ سرکاري سکول به 11 بجې چټي کو ډایرکټریټ کې چې درخواست به ورکو ډایرکټریټ کې چې درخواست ورکو هغه ورته چې راغو نو ته څنګه چل دي چې ریزلټ وکړو ورته وای څنګه چل دی یاره ما څخه یو سیټ استاد یو زما په دې باندې هاي سکول چلیږي نو وسوي دا چل کو به ما ورته چې لږ وخت راځي بیا دې پټو کې کار مار کوي او ریزلټ وګورئ 80% دی او دې زبردست نو هغه یو ټیم زموږ بیا الته چې کوم نور مرګي راغلو استادان پوره شو نو بغولکو چې کوم استادانو کوم دغه کړنو هغه به چې موږ په بازار کې تیریدو یا وکړي تراتلو نو آی چې موږ کوم ریسپیکټ راکړی دی کنه ولې هغه لکه وکور کې وی چې استادان راغلي فرانکلین زه راځي خو مهنت کې خو خوري واز نه ټول چې یو ټیم به جوړ شي هغه باز یو ټیم جوړ شي کنه او یو ګروپ شګل کې او بس هغه هیټ شي نو موږ چې د ځنه نه چې ست پړای وای کنه هغه کوله هغه به کور کې وی کور ور مشرانو به موږ ریسپانس را کولو ایوان دا چې ګاړو ډرایورانو یا نور چې داسې چنګیانو یا هغه سره سوزکیو ایو موږ ډېر ښه ریسپانس را کولو یو الته ټیم ورک جوړ شو جی اوس زه دا تاسو کوم استاد چې اکثر لمون ګورو زیات تر پدې کله چې پیپر وي دغه حالات چې کوم دین هم یو ټیچر د پر زم چې مشکل ترين وي خصوصا د نهم ولسم ولا بیادم بورډ ولا چې لکه استادان د بل علاقې نه راغلي وي الته تللی وي د کې بعض راسي ماشومان وي چې هغه دا ویم چې بخیل وته وي چې هغه بیا استادان له دمکیان هم پکې ور کوي او چیرې حل سخت نه بالکل نو تاسو چې واقعي سره شي دي تاسو بیا څه کړی دي په هغه باندې خان دا چل شو چې په د اف ریټری مې په دغه کې په ثوابای کې نو چې مې کته نو سپینګری بابا ناستو کنه دا پیپر ته ناستو سپینګری 58 سال یې جو نو لکه مطلب تاسو وی چې دا ټیچر دی خو سټوډنټ او سټوډنټ پیپر ته ما بابا ته سکے کنه زما پیپر دی مکسکی وابړه کېما نو ته په اف اس کې چې اف دی کلیر شي په یو انکریمنت راته لګي او نو سړي پنشن کې ولګي اضافه وشي پروموشن لپاره مې دا خبره ده نو هغه دا چلو شو چې اوس سو پیپر سٹارټ شو کنه نو لکه زما نظر هم نه لګیدو ولې 58 سال یې تر رسیدل نو هغه دا چلو کو چې خو خشته ما پیپر تقسیم کې بس روم کنه حل نو روم کې نو زه आवाज مو سره نو بس اوس خشته چې ګاډي روخو او لکه ته به لکه کور کې ناشته او لکه بس په پایا پرده کې نقل کنه نه خشته ورو لګي دا چې پکې یو سوال پسې ګرځي سوال او تخکاریم نه نو ما چې کته مې دا نظر هم نخکار نو دا خشته په آرام لګي ته لکه کور کې لګي دی نو ما ته دا خو کته تاسو ته نه دا ټول حال دی بیا د دې دا او ټیک د چې ته دغه دی بس ماته غوسره مو ته زه په یو ځای لاړم مې زه دې ما صحیح کینو لګ بهایا او لګ بهایا او کې اورون ووالو به مې 2 منټ ورکو خو دې سټیل ما خپل پروګرام جاری سره اخر مو ته مې کاکا راکا دی وګوره زه په کې د لوګور سوال به پیدا کوم بیا کوم تاسو دا دونه پورې او نو اسه تنزن مې ته واشتو کنه او لاړو نکر مې شروع دزبن کې مې لړا کو کتاب مې لړا کو کنه سړی وران شو مطلب دا چې تاسو خپل فرض پورا کړئ او سړی وران شو ماته یې زه خو زم پیپر نه ورکوم ما ورکوم ستا خواخه نو پیپر ځان سره وړم مې پیپر ته نه شوړې وای دا زما پیپر دی مې ستا دی خو چې څو پورې نیم ټیم نه شوی دا پیپر ته نه شوړې دا خو پیپر وټ کېږي دا خو لس منټه نه شي ته چې دی پیپر بارو باسي مې کېنه یو نیمه ګنټه تېره شي بیا دا پیپر ستاره بیا په ځان سره وباسه نو دغه یو واقعه شو بیا چې بابا ته پته ولګي چې دا سړی سټیټ فارورډ دی بس نه مې پرېږدي او نه مې نقل ته پرېږدي نو ما ته یاره بس سوري مې بس دغه شان صحیح ده او ایکسکیوز مې بس ټیک شه بس بیا اوس داسې واقعیا که مثال زمونږ کوم د اوسني چې کوم ټیچرز حضرات په موږ ګوري په های سکول کې خصوصا اکبرپورې خبره به کوي زموږ او نو هغه د سم میسج ورکوي چې یاره داسې که څه واقع مخې ته راغلو نو هغې له بیا څه کول پکار دي چې د سټوډنټ سایډ اخیستل پکار دي که نه خپل فرض ته به داسې ډیوټي کې چې نه سیخ وسېځي او نه کباب متل دی مطلب دا چې لکه حالاتو سره به چلېږي چې ګورې به چې اوس یو هلک دی او هغه اوس فار ایگزامپل فیل کېږي
دغه په ژوند جوړیږي ته په دې سنس باندې په دې سنس کړی دا چې لکه دا له خو مخکې تعلیم نشي کولی ولې سره نه کړی خو دا مخکې تعلیم نه سر میټریک کې نو ځکه ته فوج کې پولیس کې بل څه ډپارټمنټ کې خو کلرک بابو مطلب دا چې خو بچی کړه په ګډ سنس کې مې کړی دا نیکي په تر مې کړی چې دغه قبل فرض فیل شي نو لوفر لفنګ به لارو کوڅو کې بغیر راګرځي نو ځکه نور سنې نو جایز دا رزق ذریعہ حلال انکم سورس به ورته ملو شي کم از کم کده په خو سلوک مو د مخ کې خو سعودي کې ور دومره ویلي چې میټریک نه کړی خو سعودي تم نه پرې خو جی نو مې دا سنس کې په دې سنس کې لګړی نرمي پکړ فول نه او نه ټول سره اوس ته پوهې چې سړی بالکل فیل کیږي هغه باندې زما خپل دا نه چې شم پوښي پکا دا کومګه اوس استاد جی راځو به تاسو ذاتی پرسنل سایت ته راځو چې خبر شوم تاسو هم بیمار شوی وای او نو دا بیماری کته سم سره لک شیر کچ څه بیماری وا ولې دغه ټایم کې به د مغول کو سټوډنټس تاسو هم ګوري ولې چې کوم ځای کې پاتې شوی اصل کې دا چل چې ما شوګر ډومبه ډایګنوز شو او چې ما باندې داسې حادثات راغلي چې لکه غدا د شوګر مین کا چې د ټینشن دی نو والد چې مې وفات شو د چې بیا د غیر بچو خپل ورونه خويندې ټول ریسپانسیبিলিټي راغله بار لاغستش ما په دین واش نو شوګر شو بار شوګر بیا بي پي بیا لګي بس چلی دا دومره مې سره کولای شو خو اخیری چې کله زه کلی کې ما او اخیری د شپږ میاشتې چې ما کوم تکلیف سره تیر کې لکه ما به چې ټیچینګ 15-20 منټو کو نو زه به چې د چا خبره شي ګور به مې دومره ډاون شو په دې اوړي کې سپیشلی د سپتمبر کې دغه خوښه کې چې زما به چې به دومره ډاون شو چې زه به ځان لړ کول نو که شاګرد سره په باندې به کې ناستم د پریوتونو په میزان بچ کول او کورسې ته په میزان رسولو نو 15-20 یا 15 شپږ منټه به چې زه ریلیکشن بیا پاتې ما چې اوسو داسې شو ما یا دا خو یو ورځ نه ده دوه ورځې نه دي ټیک شو او زه خبره چې کوم ټیچینګ ما دلته کوم لکانو سره کوم ریسپانس ما ورکړ غي مال راکړ کوم کار ما کولو هغه خپل فرض ما بیا صحیح نشو ادا کولې نو دا خو کله دې کې خو لکه دا ګرانه بچو مطلب دا چې تاسو وایي چې د ماشومان مستقبل باسه خرابېږي ته ما د وجه نه زه به کار کم کوم دا به د دې به چې د رزلټ کې د یو شي کې ژوند کې به خلا راځي دنه خدا د چیزتي ریټایرمنټ والا ها او دا ټایم کې چې تاسو ریټایرمنټ واشتو تاسو باندې بیماری راغله نو دا استاد چې کوم د کې الاونس وی یا داسې میډیکل دی وی نو د حکومت سایډ نه تاسو سره تعاون شوی نو سچ خو ما خو چې سو ریټایرمنټ واشتو نو هغه ټایم کې خو ما ته لکه د خپې کټ داسې مسله لا نه و ما خو جنوري 2022 کې زه ریټایرمنټ واشتو زما خو شو او تقریبا په سپتمبر کې ماته د پیدا مسله سٹارټ شو نو بهرحال صحت کارت پترو باندې ارسي شوی دي لکه هیلپ ملو شوی دی صحت کارت پترو ماته هیلپ ملو شوی دی زما ټول ټریټمنټ پاغې شوی دی ایون دا چې د خپل چې کوم پلاستیکي جوړه شوی د بوټ چې ورته وای دا هم چې په صحت کارت کې شوی دی لکه تاسو خپل یو کټ شو بیا پلاستیک ولګي دی نو هغه خو انسان نشي ګرځیدي خو بیا بس هغه دومره چې هغه ډېر محتاجین په بچو او دا کټ هغه پروت هغه چې څنګه سره به خو سم بنټل کی نو هغه په گزارش شوی استاد جون کې داسې سواکیا چې سکول کې تیر شي وي هغه مکتن کو سره شیر کول غواړي چې هغه یو یادګار واقعي وي تاسو سره تاسو نو ډیریږي نه چې کله کور کې ودی د شپې هغه اني ټایم ته وته یادېږي ځین یاره یو سټوډنټو په دې نوهار کې دوم خورانه یې د ولې سټوډنټانو دومره ډیر تیر شي دي چې نومره نه یادېږي خو هغه زه دا غره دومره انسپایر ما غمانه دومره انسپایر چې لکه هغه کوم د سټوډنټ او دا پیرنټ او هغه ټیچ دغه چلډرن یا بچي خپل تعلق نه یو یا یو کلوز دوست هر قسمه خبره شیر کول هغه سره اټیچمنت برابر شو هغه زما مایند سیټ باندې او زه هغه په مایند سیټ باندې پوه موږ به چې ډېر زیات ډسکشن کول او هغه نن سبا ډاکټر دی جی نو ما ته ډېر زیات خپل فیلینګ ډېر محسوسېږي چې یاره هوښیاري او بل یو دلته اسامه نوم دی هغه خورته یاد دی د کلي نو هغه کې کوالټیز وا دغه تقریر خو چونکې اپالش کول غوسته
ما محسوس ک چې یار دې سره لږه خواري کول غواړي ها نو هغه ما وسدا ټیکنیکو کو چې ما به کوم سوال ډیسکس کړم ما د الکانو سره بدل چل کولو چې را دې سوالونه دي کنه او دې الکانو مې تیار کړ چې ته به زبرناست مدد تکي کته الکانو سره او ته به چې دې ټیچینګ کې تاسو راځم ازره ما بوک سمستا نوٹ بوک سمستا سره او زم ازم کم پوینټ باندې نه کلیر او د نور لکانو ته مې تاسو دا سوال وګورئ کور کې مطلب مې دا چې به موږ چوغوري ادي کې کنه دی به پکې موږ یو ته موږ کراس کوچن کوو چې دې موږ پاتې راوړو او بیا هم کده څه پوینټ کلیر نه کړو زه به زما به هغه پوینټ کلیر کوم اکټیویټی څنګه مې دې ته موږ خپل دغه کې اکټیویټی بیس باندې دا طریقه ما په الته دغه کې نو هر کې پلای کړی و نو 100% ریزلټ په زما د جنرال ساينس راته دا انټن کې 100% امې دلته اپلای کو خو دې کې مې یو کس محسوس کړ چې هي کې کوالټیز دي د تقریر د لیډرشپ ټایپ هغه باندې مې کار شروع وکړ چې هغه باندې مې کار شروع وکړ نو هغه وی مانه دا چل دی هغه شرمېدو مې نه ججکو هغه ججک ما په دې دغه کې 7 او 8 کلاس کې ختم کو جی هغه بیا تقریر شروع کو هغه بیا تقریر مقابلو کې ګورنمنت هایر سیکنډري سکول چې د پټاپ راغلی ماشاءالله لکه دا تاسو ته یاد دي دا ما ته چې ما سره کوم دغه کړو خواري کړو او هغه مې دغه کړو نور ماته په کوالټي پته لګي خو مې د سر پالیش کول غواړي او ډاټا کول غواړي بس دا د دوه کال کې ما کړو هغه به ګورنمنت هایر سیکنډري نامه روخانه کو په تقریر کې پټاپ ډسټریکټ نو شهر کې پټاپ راو استاد دا څه خواهش چې هغه نیمګړې پاتې شي یا داسې یو خواهش چې هغه پوره شوی وي دا دوه خبرو تاسو مله جواب راکړئ چې پوره شوی په ایجوکیشن وایز کا ژوندۍ په حساب سره ژوندۍ کې یادو مجید نو انسان خو د خواهشاتو نه ډک پروت دی او دا چا خبره چې خواهش وی کنه د انسان چې زما خواهش دا و چې الله تعالی مال د صحت راکړي پورا او ما د خپل قوم او د بچو خدمت کړې او دل جمعي سره مې پړای کړې وي او دای مې چې تیار کړې وي ولې چې دا کم نن سبا دور دی د میډیا وار شروع دی میډیا چې کم فائدې زیاتې دي ایزلی ایکسیسیبل دی ارچاته او خو د ینګ کول ته نقصانات ډیر دي استاد د امن ټي وي په وساتت سره د خپل والدینو ته د ماشومانو ته د ټولو ته دا نصیحت کوم چې کم از کم لسمه پورې چالک ته ټچ موبایل نه الاؤډ وي ورکوړی ورنه ونی ورکې والدینو دا فرض دي اساتذه بسو کې وابلیته سکول نه بار به بیا وسره ټیک شو د شپې به وسره او بل موټر سایکل چې سره ګرځي د سایکل ولولم به واکېږي او به چې د خطرونه بچي اکسیډنټ نه بچي څو پورې چې زموږ د قوم د ټچ موبایل او د موټر سایکل د استعمال په صحیح استعمال نه پوینه دا ول نه ورکول پکار نو دا ټین ایج دی تر 10 پورې دی کې هواله بالکل کډیر ضرورت یې لري سمسري وي بیماری نه وي ساده موبایل چاته نه تر ملاويږي نو میډیا ولم پیږي زم پیغام چې دا ټچ موبایل مخالفت فل کوم بس کتون کې پیږي چې څومره ډرا بیک دي یو وندا چې گیمونه پکې کوي یو مشهور واقعا په فیسبوک پر ټی غراغله یو کسو گیم کول هغه کې کسانو بیا د ژوندۍ شراغ نو مور خور ټول خاندان وښته غالبا چې پبجي گیم تاسو یادوي ټیک شو نو دا فیسیلیټي غره چا ورکړه ټیک د بشک به زیل براته کوي جاړي براته فریاد براته کوي مال واشته ګور فلان کې څه او یو سړي والدین دا فرض دي چې دا خپل اساتذه مسله فرض دي خو اساتذه غریب بچي دي فریضه مزما یو کلاس کې پیریډ دی زما په پیریډ کې زما سختي کوم زما ګرځم زما وال ټکول زما ارث به سختي به کوم زما په پیریډ کې به نه روباسي جی زه چې لاړ شم بیا خاصه به موبایل والم په سکول کې به تکیه د څوک دي دل به واپس ورکم بار ټایم به څوک کوي خو د والدین کار دی کنه نو والدین فرض دی چې دا ولر سره ټچ موبایل ورکای نه بس کې سبق ختم جی بالکل خدا ماشومان اکثر د منګور ډیر واړه دا ځانانه د ځان خلاصي گیم ورته ولګي ورکی ولا یو خدای آی سایت خرابيږي
د کم ایج کې د ټي وي سره خرابېږي نو دې سره خو دا خو ډېر جوخ نه دی او بل هغې کې چې کارټونونو کې کم ډریسز وي د ماشوم څه امیج راځي د سپیشلی فیمیل باره کې جی بالکل که هغه سبا هغه داسې ډرس کوي نو ته ورته ویلی چې هغه ته خو هغه بد نه کوي ولې بچپن نه هغه لګیا دی مایند چې دی مایند هغه اړخ ته جوړ شوي نو پوه زما ډرس مطلب پوه ورسېد نو دا مایند سیټ جوړېږي لګیا دی دا دغه کل نه موږ څه خطا وکړو یا څه به موږ وایو چې زموږ ملک به روښانه شي ترقي به وکړي پلان کې ډینګ خوا دی خوا د هر والدینو دپاره دا ټول معاشرې دپاره والدین دي وروڼه دي بایګان دي خویندې څوک چې په کور کې چا سره اتارټي چا د چا څوک بني څه کولی شي کم از کم په دې ټچ موبایل او په دې موټر سایکل چې زما اړخ نه زه وایم چې دا پابندي ولګوي او بله یو خبره مې محسوس کړې ده د ستا ټي وي استاذه صاحب چې زمونږ اورپور کې مال رحیم شاه کې دی یو دغه خپلو کې معاهده کړې ده کمیټۍ چې یاره کله مړی وشي نو په درېیمه باندې چې کومه خیرات میرات کېږي غټ او خلک راځي او باقاعده ویناګانې او یو ایونټ جوړ شوی فنکشن خلک ور جوړیم تیارې زرانه او بلکې باقاعده نو هغې وایي چې درېیمه ختمه خورجې مې چې په خول نشته که کور کې چېرته دیګ نه چېرته زرانه زیاتې مېلماني خو ټیک ده که 3 ورځې به د مالت روټۍ چې څنګه زموږ روټین روان دی هغه به چلېږي هغې نه پس یو 4-5 ورځې تېر شي یا مطلب وخت تېر شي بیا د 10 دیګه پاخه کړي خو دا درېیمې سره دی نتي کول ټچ کول چې دی دې کې داسې بعضې غریبانان دي چې هغه یې وس نه وي هغې قرضدار کوي د چا خبره کور والا کالی خرڅوي ځمکې ګڼه کوي هر څه طریقې سره کوي هغه یو چې دی هغه درېیمه کې ولې وایي فلانکي پکې غوا لاړه کړه بل پکې دا کړ بل یو دا یو چې د عمرې نه سره زموږ د آخرت موږ نتي کړی دی نو مخکې خو ټچ کړی یم دی چې مخکې خو موږ زه بس چې څوک راغو او بس عمرې نه خلک راځي ولا اجید صاحب دی دغه نو خلکو به خوړل کول خو اوس پکې وینا شروع شوه چې لکه سبا به زما ورور د عمرې نه راځي غریب خلکو ته ډېره ګرانه شو انتهایي که نه نو چې وینا شروع شو چې کوم سړی هسې راتلو او تا هغه ته وینا ونه کړو هغه خو په هغه ورځ نه راځي تعالی ولې وایي ما ته وینا نه ده کړې ټول ته خوشحالي نه کوي خاص تعلق ته وینا کوي نو دا دومره شو چې دا اوس عمره په سړي باندې فرض شي کړی نو مسله چې دی خیرات هم فرض شو مونږ د خلکو فرض کو لکه دا مونږ فرض کو دا خو فرض خو نه دی که نه تا بس عمره ادا که نو په کار دا دی چې خیرات دی وکړو چا وخوړه ټیک دی نو اوس پکې ویناګانې سټارټ شوي ټیک شوه زه یم چې د دې مخنیوی دی وشي به یو غریب سړي سره به تاسو د دې خلاف یو سړي سره به پیسې وي هغه به عمره کوي خو ورسره به چې دی د خیرات پیسې نه وي نه شي برابرولی دلته دا رواج شروع دی به مجبوراً خامخا یا به نه کوي یا به لیټ کوي یا به نه کوي قداشن حج سره ټیک شوه دا موږ د خیرات نتي کړی ټچ کړی زه یم چې دا خیرات دی بیل شي خیرات خلاف نه خیرات کیږي خره په غریبو خلکو د خوري خو چې دې تاسو نه ته دا یو رسم جوړ شو او دا فرض ته لاړه خبره اوس هر سړی وایي چې اجلزینو راځي به خیرات به کوي او ویناګانې به کوي او دا خلک به زنانه خو سپیشلي به والا جامې جوړې او لکه یو سم یو ایونټ چې جوړ کړو ټیک د ایونټ دی د خوشحالۍ دی خو لکه خبره صبر اړخ ته روانه خبره تاسو که دغه ټایم کې دا کتونکي زموږ ګورو کېدای شي چې د ډېرو خلکو په دې باندې هم یو ښه رایه ورکړي په دې باندې که نه کمنټس باندې به انشاءالله یو ښه رایه راکوي استاد جي چونکې روژه ده نن ورځ د روژې ده او زه یم چې روژه کې هم زمونږ د علاقې نه بلکې زه یم چې پوره ملک کې چې یو شی په 10 میلاویږي نو بیا په 50 میلاویږي خاص طور پر سبزي وګوره پیاز ګپ لګوي ورته د لوټ مار میاشتر سره لوټ کول کوي لګیا دی جی نو د روژې حواله سره او په اخره کې نو تاسو ټایم هم نه خرابوم په اخره کې داسې یو خپل غونټه میسج یو پیغام چې تاسو کتونکو لور کوي د علاقې چې څومره خلک مونږ ګورو دغه ټایم د روژې په حق خو چونکې علما کرام ډېر زیات خسته خبرې کوي او کوي خو زه به یو پوینټ د عوامو ته کېدم چې څومره عبادت دي به شمول د روژې به صرف خبرې ډېرې بیا خبره ډېره اوږدېږي د روژې اصل فلسفه الله تعالی موږ باندې روژه ولې فرض کړې ده دې کې د هغې څه حکمت دی موږ دپاره بس چې په هغې زموږ د مسلمانان پوه شي که نه خو راز به یې که نه راز دا دی چې خپل ګوره چې څنګه موږ فرض عبادت کوو په دې روژه کې څنګه د غریب خیال ساتو امداد کوو څنګه چې دی ټول د چا خبره یونټي او تراوله زو منځونه لکه کوو که نه دا صرف دې میاشته پورې محدود نه دي د پوره زندګۍ کې دي او بل
د حرام او د حلالو تمیز ٹھیک شو او ما رشوت لري روزه کې ورته وی روزه ماته نو مې ولا بدل کو نو د روزي هغه اصل مفهوم چې کوم دی چې تا پرهیزګار شي متقي شي ته چې د الله تعالی وخت رجوع کې چې هغه ته پکې نه کې اټ مینز ورته د روزه به څه دی ته یا کم نو فصل د یو میاشته پر محدود دي که خیر کړی ته به اوس وګورې په جومات کې به رش څومره او بیا د اختر نه پس هم وګوره نو زما دا خبره پوینټ دی چې دا کم چې دا عمل مونږ کو خامل په دې روزه کې هغه هر سړی پوهېږي چې څه عمل دی چې دا کنټینیوسلی په عام لایف کې نور میاشتو کې هم پکار دی ډېره مننه جي ستاسو د ټایم راکولو او الله دې تاسو له صحت درکړي امین یو جهان مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو تاسو هم ډېره مننه قدرمندو دا دیان صاحب تاسو خبرې واورئ ډېرې قیمتي خبرې هم مو کې تاسو سره موږ هم ته ډېره زده کړه وکړه تاسو به ته هم ډېره زده کړه کړې وي قدرمندو پروګرام راغونډومه په دې هیله باندې چې تاسو به موږ ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوئ موږ به تاسو ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ چې کوم ځای کې مو صحیح ښاد آباد اوسئ بریالي اوسئ لوی الله